زه تپوت مازه صدر سلیم اکبر خان را سره د کابینې مرګري او را سره د نور مرګري مونږ نن د ایم ان ای صاحب فضل خان تلی د فیډر افتتاح کړی د سره د ناظم الله صاحب. دا خبره ډیره د افسوس ده او ډیره د خفګان ده ځکه ذمہوار خلک دی او پوهیږي ماشومان نه دي. دا فیډر په 1 مئی 17 کې د پیر پر ورځ احمد خان مونږ مازوالو ډیر زیات پریشانه کړي. زموږ یو دوه کندیو چې هغه به مونږ د تارونه کله یو خوړلو کله بل خو بس راغورځول به دي خلکو. نو مونږ احمد خان د دعوت ورکړه زما زیات ما چې راشي چې را د خلکو د مسله اوري د بیله باره کې. نو دا تاریخ 1 مئی 2017 پیر ورځ او زما اجره وا طارق آباد کې. نن درته د خوشخبری یو اعلان ستاسو د تنظیم ته کوم ډېره خواري کوي لګیا دي شمولیت جوړوي پرونم ننم د دې تنظیم په وساطت زه تاسو ته اعلان کوم چې انشاءالله د روژو نه مخکې به پوتوانزو ته ما خپل فیډر لګولي. زه د ټولو ډېر مونږ احمد خان ته دا سوال وکړو چې یاره د بجلی دا مسله مونږ له حل کړئ. نو چونکې لوډ زیات نو هغه وی چې د دې خو لکه یو پراپر سیسټم پکار دی. نو هغه بیا خپل ستړی وکړی او دا خواجه آصف صاحب چې کوم دی نو هغه ټایم احمد خان له د ګفت په طور باندې 89 लाख روپیز ورکړل د دې فیډر دپاره. او وخت کې چیف چې کوم دا شبیر جیلانی و او د دې سروې شوې ده په 2017 کې. لاین سبورډنټ هغه ټایم اسد خلیل دا دغه نه راغلی د پیښور نه او د دې ریلیز چې کوم دی نو د احمد خان په لاس شو مارچ 2018 کې. بیا 1 جولای نه 31 جولای پورې په دې باندې پرمټو کار شروع او د چیټه نمبر چې کوم دی نو دا 2062/65 ریلیز اډر چې کوم دی او د دې ډومبنه پروسس چې موږ شروع کوو نو دا موږ د امین سبورډنټو اسد اس ډي او او عارف ایکسین صاحب دینه چې موږ دا پروسس وکړو نو بیا زه احمد خان ما سره د کابینه کې مرګري شته علي اکبر نومې دی. زه په دې ځای کې بیا په خاص توګه باندې د خورو د محمد ناړی صدر د یوسف جان ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې هغه دی کې موږ سره ډېره خواري کړې بلکې زموږ نه زیاته خواري کړې وه. نو دا شی په 2017 کې منظور شوی او د دې موږ اوس د افتتاح دپاره ډیټ په هغه کوو چې نن راته دې ملګرو وویل چې په فیسبوک باندې دغه وچلېده چې فضل خان او ناظم الله صاحب د دې افتتاح وکړه. نو دا ډېره د افسوس خبره ده لکه یو ماشوم نه پوهېږي ماشوم سیاستدان نو که هغه یو داسې حرکت وکړي نو دا شی نه میټر کوي. خو دونه میچورډ خلک لکه زه خو ډېر په افسوس سره یو دا خبره هم کوم چې فضل خان ایم ان ای دی د صدریاب پل مات دی او ډېر وخت یو شو مات دی. زما په خیال چې دا کوم ټرافیک یا دا کوم هیوي لوډ په دې بل پل روان دی نو می بي که دا جوړ نه شو نو چې دا بل هم سر وخوري دا به هم مات شي. نو زه دې ته ریکویسټ کوم چې یاره تاسو مطلب دا پردي دغه باندې د نیم پلیټ لګول افتتاح کول دا ډېر ښه حرکت نه دی. تاسو ته موږ ریکویسټ کوو صدریاب پل ټیک کې تخبه روډ زما په خیال چې زموږ دا ټول مرګري موږ لوکل یو ټول پوهېږو په دې باندې تېر شوي 2 کالونه تخبه روډ همدغه شان پروت دی د شیخ آباد د خانانو لار ده ایم ان ای دی. نو دغه ولې نه کوي دا شی چې کوم دی نو دا د احمد خان خواری وي دی کې زموږ د مرګرو ستړی وي دا د 2 کالو خواري ده. دا ډېر افسوس کوم په دې شي باندې مونږ بالکل د باچا بابا دغه یو باچا خان بابا ورکران یو مونږ چې کم سړي کم ځای کې د ملک دپاره د قوم دپاره څه ترقیاتي کار کړی مونږ په سر سترګو منو او اپریشیټ کوو یې په هغې پردو کارونو باندې مونږ خپل نومونه نه کوو او نه هغې ته مونږ ودرېږو نیم پلیټ یې لګوو او افتتاحګانې پرې کوو. نو دا لکه نور ډېر دغه داسې شوي دي زمونږ په دې علاقه کې. زه د دې پریس په ذریعه باندې دا شی د خپلو ملګرو ته کلیر کوم چې دا زمونږ خواري وه دا د احمد خان خواري وه. دې له مونږ خاص احمد خان راغوښتی و دا مونږ سره د دې باقاعده ریکارډ پروت دی. دا کوم ریکارډ چې ما دا کوم شیزونه چې ما تاسو له درکړل دا زمونږ د ملګرو سره د سره نشته. زه بیا د دې شي یو ځل په ډېر سخت دغه باندې غندنه کوم او پریس او میډیا والا ته هم دا سوال کوم چې رقم شیزونه لکه دا ډېر مرګري زموږ لوکل دي ته د هر یو شي پته ده نو د دې شي لږ لحاظ ساتل پکار دي.
باقی لکه مونږ خوشحالیږو ترقیاتي کارونو باندې د ان پی منشور چې کوم دی نو دا د عوامو خدمت دی چې هر څوک کې موږ اپریشیټ کوو خو د دې شي بالکل اجازت نه ورکوو چې کوم کارونه مونږ وخت کې شوي دي یا په هغې باندې زمونږ ستړي شوي دي مونږ ملګرو پې خوارې کړي دي او په هغې باندې دی راځي اوس نومونه جوړوي نو دا ښه خبره نه ده او نه په دې باندې د چا څه سیاسي کرکټر برځي یا دغه کېږي بلکې خرابېږي په دې شي باندې بیا یو ځل وایم د صدریاب پل دی ته پروت دی غټ پروجیکټ دی د ټول شنغر په دې باندې مدروف دی دغه دی ټیک کی د تخبیر روډ دی ټیک کی په فضل خان سره په خوا کې بلا شیزونه دي د کار کولو په هر یو ټرانسفارمر باندې لوډونه دي دغه دی په کار دی دا شیزونه ټیک کی نو دا زه د دې شي ډېر سخت غندنه کوم د دې شي چې دا کوم دغه نن شوی دی او د شنغر عوامو ته دا شیخ کارا کوم چې دا د ان پی ستړي دي د ایمل خان ستړي دي د اسفندیار خان ستړي دي احمد زیب مینوم دی د تپوت مانزو جنرال سیکریټري ما څنګه چې تاسو زمونږ د صدر صاحب دا خبرې تاسو واورېدې چې په 1 مئی 2017 باندې ایمل خان راغلیو د صدر صاحب دی اجرې او خاص د دې یوې خبرې د پاره چې 2017-16 کې موږ ته د دې بجلی ډیر زیات یو غټه مسله وه چې ټریپټینګ به کېده 2 منټه بجلی وه 2 منټه نه وه کله جلوسونه کله هړتالونه چې دغې هر څه نه موږ تنګ شو موږ بیا ایمل خان سره په دې کې رابطه وکړه او ایمل خان راغې دا چې کوم خلک دا خبرې اوري دي ته ښه پته ده او د دې په ذهنونو کې دا خبره شته چې ایمل خان په 2017 کې په 1 مئی باندې راغلی او دلته په طارق آباد کې یې دا په جلسه کې ویلو چې ان شاء الله ډیر زر به زه تاسو ته دلته د بل فیډر تنظیم وکم چې د هر ځای نه او د هر چا په ویني زه به درله کوم دا څه ډاکومنټس ما سره دي دې کې دا تاریخونه ښه باقاعده دا د ښکاري په 10/5/2018 کې د دې دا ریلیز آرډر شوی دی دا د دې نقشه جوړه شوې ده زه خو صرف پی ټی آی والا ته دا وایم چې دا اوس پې کوم خلک سیرې کټ کوي او سیرې پکې اچوي دوی ته زه دا وایم چې تاسو په هغه وخت کې کوم ځای وی چې د عوامي نیشنل پارټۍ خلک په دې سره په غرمه کې او په نورونو ګرځېدل او د دې خلکو دا چې کوم مزدوران لګي د دې د چیر روټۍ او د دې د منډې تړلې خیال به ساته د هرې خبرې خیال به ساته صرف دا خو نه ده چې تاسو رالی اوس کېناستی او قینچیم راغېشتې او تاسو افتتاح کوئ دا د افتتاح خبرې یوازې نه دي د ملک ته د قوم ته د پښتنو ته پته ده چې دا کار چا وکړه او دا څوک کوي او یا د دې نه مخکې عوامي نیشنل پارټي د عثمان زوله د 400 له څه کړي دي د صدر صاحب خبره 3 کاله یا 4 کاله شو دي ته یو پول پروت دی د صدریاب دی خو دې زه دغه ټیک کې کنه چې راځي دی دلته راځي په بل باندې دغه کوي چېرې موږ فیډر فیډر دا زه ته په ریکارډ وایم په عثمانزو کې د ورځې په 2 مرض د دنیا ټرانسفارمر سوځي دوی سپورې دي خو دې چاله ټرانسفارمر لګاو یو ټرانسفارمر دی نه وی لګاو چاته تارونه نه وی لګول دا سه وی خبرې دي دا ټول ډاکومنټس موږ سره پراته دي بلکې په دې فیسبوک کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ د دې چې کله په کوم ورځ ایمل خان د دې موږ ته دغه وکړه او موږ له د دې ستنې کمې رالې او موږ ته کار شروع شو دا ښه باقاعده دا دی ښکاري په دې کې چې موږ په فیسبوک کې ورکړي دي په 26 جولای 2018 باندې او دا ستنې راوړې او موږ ته یې وغورځولې چې تاسو ته کار په فیډر شروع شو ملک شمس اقبال عثمانزی ایډیشنل جنرال سیکرټري تحصیل 400 زمونږ د ملګرو چې کومې خبرې وکړې نو ډېرې بنیادي خبرې دي دا او دا یو داسې د رڼا ورځې حقیقت دی چې که دا یو سړی په ټول غواړي نو هم نه پټېږي نن چې د امینه صاحب او د هغه د ملګرو دا کم 2 نمبري کړې ده نو واقع ده چې مال په ډېر لوی افسوس راغی چې کم از کم ستا خو ضمیر شته امینه صاحب نو تا چې قینچي راغېشتې را او ته پیته کټکیا نو دونه سوچ خو وکړه چې ته په دې کې د پرون د ورځې نه علاوه مخکې ورځو کې ته دا خبره شوې چې دا پیډر د کوم ځای نه راغلی د چا وکړو د چا دپاره وشو دا تیارې څېرې خو به هر سړی واچوي خو دا چې کومې ستړی عمل خان کړي دي خاص کر د عثمانزو د خلکو دپاره ولې چې د عثمانزو خلکو ته د ولو ډېرې لویې مسلې وې هر وخت په ټریپینګ زمونږ به وابډې والا سره هر وخت په روز کال زمونږ روژه په ډېره سخته حالت کې تېره شوې وه او باقاعده مونږ یو
ډنډمار پورس جوړ کړو چې هغه به د وابډې والا پرګنو کې به د هغې څوکۍ کولې او دا لوډونه باړولو نو د هغې په وجه باندې ایمل خان بیا وی چېره د دې مسلې حل کولو دپاره دا پیډر ضروري دی نو دا پیډر ایمل خان کړی دی او هغې پکې خواري کړې ده اپروول یې راوړی دی ریلیز یې راوړی دی موږ سره ټول ریکارډ پروت دی او یو چیلنج د دې پریس په ذریعه د ایم این اے صاحب له ورکوم او د هغه د خواریانو له ورکوم که تا کې دونه قوت وي نو ته یو 100 ټرانسفارمر منظور کړه زه به ومنم چې ته ایم این اے خو سوال نه پیدا کېږي خلک د ولو ټرانسفارمرو د لاسه ستړي دي روزانه ټرانسفارمر یې سوځي ناظم شته ناظم اعلی شته ایم این اے شته منسټران شته او بیا هم دا خلک د ټرانسفارمرو دپاره چیغې وي نو چې ته په پیډر باندې قینچي ږدې او کټ کې او ابتدا کې نو یو 200 ټرانسفارمر یې راوړه زه به ومنم چې تا د قوم خدمت وکړو په پردو کارونو باندې د خدای او د رسول خاطرو کې سترګې وغړوئ په پردو کارونو باندې خپلې نمبرې مه جوړوئ او چې کار درته معلوم نی نو ایم این اے صاحب زه درته ښیمه د حکومتي پارټۍ ایم این اے په صوبه کې هم ښه پول اختیارات دي او په مرکز کې هم پول اختیارات دي د صدریا پول د ټولې 400 ته پته ده چې کله نه پروت دی اوسه پورې په هغې باندې نه صوبایي ګورنمنټ تیر شو یو ګورنمنټ د هغوی یو پیریډ پکې تیر هم شو او یو اوس روان دی نه په نظر راځي نه په خیال کې راځي او نه یو روپۍ ولا وړه چې ولګي او دا جوړ کړي د خیالي پول هم دغه شانتې خسته حاله روان دی کیدای شي چې پروز یې هغه هم د تخبې روډ د بلا زمانې نه خراب دی د ایم این اے صاحب پیزي راځي 10 روپۍ پڼ ولا نشي وړی چې په دې باندې دا روډ جوړ کړي او ته راځې نو د پیډرو ابتداګانې کې دا ستا د وس کار نه دی ایم این اے صاحب پیډر یې ته نشي راوړی نو مهرباني وکړې د خلکو په سترګو باندې لاسونه مه راکاږئ دا عوام ډېر هوښیار دی دا تاسو پیژندلې ټول یې پیژندلې نورو په دې باندې تاسو خپلې نمبرې نشئ جوړولی او یو مطالبه درنه کومه چې په خپله د دې قوم نه دې خبرې ایکسکیوز وکړې چې یاره دا موږ غلط کار کړی دی او دا کارنامه د ان پی ده د عوامي نیشنل پارټۍ کارنامه ده او دا هغوی کړې ده او په خپله خولې ورته ووایې دا او دا پیسې هم چې کوم دا په ایلیار پنډ کې شوي وي او عابد شیر علي او خواجه آصف دا ایمل خان له ګفټ ورکړو هغوی ورته ورکړی وي چې تاسو پیسې کوئ هغه پې وکړئ هغوی ورکولی هم شو حکومت یې مو بله دا خبره ده چې په دې پیډر کې دا زمونږ د 400 اکسین صاحب چې کوم دی کلیم الله صاحب او ازډیو مرجان چې کوم دی جی صاحب هغوی هم پکې ډېر ستړي کړي موږ سره پکې ډېر هیلپ کړی دی ډېر منډې والي دي او بار بار به موږ سره په رابطه کې نو زه د هغوی شکریه هم ادا کوم د خپل ټول کلي د اړخ نه د خپلو ملګرو د اړخ نه چې دا کار یې ډېر په ښه وخت سره وکړو او دا پیډر یې چالو کړو نو زه د خپلې خبرې په دې خبرو باندې ختموم چې باقي د قوم نه بیوقوفان مه جوړوئ د پښتنو تاسو پیژندلی یې ستاسو 2 نمبرې ستاسو هر غلط کار یې لیدلی دی دا نور تاسو نشئ دوکه کولی او انشاءالله هر کار چې کوم دی دا د ان پی کارنامه ده که دلته په رضړو کې چې بچ هسپتال جوړ شوی دی دا نېشنل پارټۍ جوړ کړي زمونږ پی ټي آی والا صاحبان ورځي ان خطیر پکې چې دا موږ جوړ کړی په هغې خپلې نمبرې که چېرته روډ وي نو په هغې خپلې نمبرې نو تاسو خپل هم څه کارنامه وښیئ که نه نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دا 2 نمبرې مه کوئ قوم سره لوبې مه کوئ او دا چې چا کړي دي بس ټول قوم ته دې خبرې پته ده او داسې هېڅ قسمه 2 نمبر کار د عوامو په مخ کې یا د قوم په مخ کې مه کوئ ایمنګانې راوړئ پیسې راوړئ د قوم خدمت وکړئ موږ به سره مخکې لګیا یو په دې کې په دې خوشحالي کوو چې تاسو قوم له ترقي ورکړئ